د پی کې 95 में से کوم سیټ وو د ریاض شاهین د عمران سونامي په منځ کې کوم مقابله وا نو د کوم چې پی ټی آی ورکرز یا مشران یا ځوانان وبتلی دي دغه مطالبه دا دي چې دوباره د ریکاونټینګ وشي او د برادر کوم پولینګ سټیشن دي هغه د خلکو په مخ کې د ټولو د مشران په مخ کې کولو شي هغه شمرل د وکړی شي او دوباره اناونسمنت د وشي د خلک ووټ عمران خان ته ورکولو هغه کې هغه باندې نتیجه وروړله دا غي نتیجه ټوټل ووټ دار علي شیرزي هغه کې د ریاض شاهین تر ده فاروق استاد نامای ده هغه وروړله ټول ورېدي چې غیب کړي څه دا څوک څه کوي کنه اوشه او ټول پاتره وروړله ټوټل 1700 ووټ ورکه بلاک کوډ ون بلاک ورکه ولو ته دي کې 3000 مدیریاستا او د عمران ورکه زیرو دي حالانکه کې ټول 400 ووټانه وبول چې هغه د عمران سونامي ور زیاتو په باندې څه لانجا منجا جوړ شو ټول عمر وته ده دا حق ده کله چې ډایرکټ یو سړی جوړیدای شي نو بیا خو یو سړی 2-3 کروڑ روپے برخلی چوته بیبیر کوي سویر کوي نو بیا کمپاین یو د دوره خلکو الیکشن څه ضرورت ده چې الیکشن کوي خلک په کروڑو په کمپاین منډي تړي وي دوره ګوډي دوره پټرول سي دوره خلک ته 16 کې آل تا د پی ټی آی کوم کینډیډیټ هغه ډیر غاټ لیډ څخه غټلی و او دغه مخالف چې پی پی والا کوم کینډیډیټ ساجد توري هغه ریبان دا کوشش شو چې درې پیرته هم څلورم پیرته بیا جوړ شمه مو د دې لپاره راغونډیو چې کوم 45 نمبر فارم ده هغه په مطابق باندې چې کومه فیصله ده هغه متوش مو دا غوړو مو د سینه غوړو کنه څه ټول پړو کو چې وکړو پر امن احتجاج ده احتجاج لپاره تر ودیو پر امن تنه کځه سبونه بیگانه جریده ده د سیمه